عزتمندو مسلمانانو نن به ویړو سازه کو د مونځ باره کې. آیا موږ له مونځ راضي کو نه؟ آیا موږ چې دا 15 وخته مونځ کو د موږ د مونځ الفاظ سم دي کو نه؟ که چا د مونځ الفاظ سم نه دا ویړو واورئ، بار بار واورئ، انشاءالله دې سم الله جل شانه مونځ زده کړي. ځکه چې حدیث مبارک کې راځي 50 کاله به مونځونه کړي خو قبول شوي به نه وي. د هغې وجه دا ده چې زموږ مونځونو کې فرق دی، سجده هم صحیح نه ده، رکوع هم صحیح نه ده، د مونځ الفاظ هم صحیح نه دي. نو هسې ځان ولې ستړي کوو؟ صحیح شو که نه؟ ګوره یو دیاړي مار چې دیاړی له لاړ شي هغه صحیح کار نه کوي نو هغه د دیاړي بیا نه میلاویږي. نو دغه رنګې که مونځ کوو او په صحیح طریقې سره مونځ نه کوو نو مونږ د مونځ هغه فایدې او د مونځ هغه برکات او د مونځ هغه فایدې مونږ ته بیا نه حاصلېږي د هغې ثوابونه. نو راځئ چې نن مونځ زده کړو او صحیح طریقې سره زده کړو. نو لومبی به څه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بیا سورة إخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. انشاءالله دا ویډیو شو، باقي ویډیو به انشاءالله باقي مونځ ویډیو به انشاءالله بیا سازو. دا پوره وګورئ او انشاءالله بار بار وګورئ، الله تعالی به انشاءالله زموږ مونځ زده کړي. جزاک الله خیره.